أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 مطالعہ مجنن کو انشاءاللہ. چونکہ دی موضوع مناسبت سرا دا یکی وا خطبہ دا غالباً جمورا پیالا دی تذکرہ شوی سورہ یونس ابتدا کے چپدے کے دی پیغمبرانو تذکرہ برسی التا اشارہ هم ملاوہ. نو دی هغو پیغمبرانو تذکرہ چې دا اغا دلته شروع شو. ټولو نه اول د نوح علیه السلام دا او د نوح علیه السلام تذکرہ یو حلقې انداز سره دا مختصر دا. مخکې د موسی علیه السلام تذکرہ رسی او هغه قدر تفصیل دا ویلې دا ځکه چې دغه پورې الله تعالی پورا دلایل سره او پورا شواهد سره اور پورا یو قسم مخامخ ثبوتونو سره د کائنات مثالونو سره د نبی صلی الله علیه وسلم زره سره نه 10-11 سال کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه بنیاد دعوت پیش کړي، مگر هغه رد کړي. مخاطبین چې څومره دي هغه دعوت په مذاق سره ټټو سره لکه هغه اردو کې ورته چې आवाजې کسنا لکه आवाजونو سره، یعنی د دلیل جواب کانی سره ور کوي او د نصیحتونو جواب زیاړو سره دا. او حتی دې چې دیتا چې کم دعوت پیش کوي هغه انسان دې مانس کې دا او دا دیتا واضح دا چې د ذاتی غرض په دغه کې هیڅ هم نشته. نه هغه دینه څه دنیا فایده غواړي، نه دینه ذاتی څه غرض غواړي، اور هر لحاظ سره بے غرض دی مخې ته یو دعوت پیش کوي. مگر قوم داسې صورتحال جوړ کړي چې قوم دا یو आवाज دا عملی आवाज دا چیرې موږ چې څرنګه ړندیو داسې تړون شه تا چې د سترګې کولو کړي دي ته بجای دی چې موږ سترګې کولوي، موږ سترګو کولونې ته نه یو تیار بلکې ته د خپل سترګې هم بند کا او کنه دې تا سترګې به موږ وبسو، موږ چې څنګه غوږونه بند کړي داسې ته هم بند کا. لہذا په دغه انداز سره جوابونه نبی صلی الله علیه وسلم ته ملويږي. 10-11 سال کم دعوت چې پیش کیږي دیغه جواب عمدہ ده چې مخالفت ته زیاړي دي، پروپاګاندا ده، आवाज ده، تزهیق ته ټوکې ټکارې او ټټې
دا انداز سره خبرې دي. لہذا یو داسې ماحول کې یو داسې ټیم کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته یای چې وتلو علیهم دیت بیان کا نباء کسا خبر دی نوح څرنګه اذ قال لقومه او دا ځکه ورته بیان کې چې په دغه کیسې کې مو دیت دغه د ټټو جواب هم ملاو شي او دیت وو یو فیصله هم پته ولګي چې دغه ټټو نتیجه به سره وځي دغه مخالفت نتیجه به سره وځي. نور دیت د نوح کیسه بیان کا اذ قال لقومه کله چې هغه ویلو خپل قوم ته یا قوم اے د ما د قوم خلکو ان کان کبر علیکم مقامی که تاسو باندې دروند وي تاسو باندې درنا لګي تاسو ته بد لګي تاسو ته عجیبه لګي یعنی دا کبره درنا در باندې لګي څه شي کومه خبره مقامی چیرې زه تاسو مانځ کې څنګه ویلاړ زه تاسو ته خبره څنګه چاو ټول قوم یو طرف ته ده زه بیل تاسو ته ویلاړ او زه تاسو ته یو صحیح دعوت در کوم پوره دلیلونو سره پوره ثبوتونو سره د کائنات نشانانو سره زه تاسو ته در کوم. لہذا تاسو باندې دماغ دا دردن بدل لګي درنا درته لګي چیرې ټول قوم یو طرف ته ده او زه بل طرف ته یقینا ټول قوم ړوند ده او زه سترګو ولی اوس دما د سترګې نظیر تاسو باندې بد لګي او تاسو بجای دی چې دما خپل سترګې کولاو کوي دما سترګې پټول غواړي یا اسکوټي یستن غواړي دا غا اندازو چې د نوح علی السلام قوم هم پیش کړو او کفار مکه هم دغه انداز دغه خبره پیش کړي چې تاسو باندې دا ګرانه ده که تاسو ته درانه ده دما دردن وتذکیری بیاات الله او تاسو ته دا خبره هم درانه ده چې زه د الله آیتونه ویلې تاسو ته سنو کوم ویلې تاسو ته د الله احکامات رسوم نو به تاسو په دې خبرې ځان پوي کوي فعل الله توکلتو چې به ما خپل باور چې دا هغه په صرف الله باندې ده یعنی دې باندې ځان پوي کوي چې دا د ما باور ما توکل چې دا هغه الله باندې ده. ها تاسو ته دا خبره ضرور ده فاجمعوا امرکم تاسو خپل تمام منصوبې رجمه کوي تمام سوچ بچار چې څومره کوي وکي شرکاءکم او خپل هغه شریکان هغه خدایان چې تاسو جوړ کړي چې امړې وي ژمدي وي ټول رجمه کوي یعنی هغه نه مدد واخلي چې را دغه دای او لوی مسله مست جوړه ده چې ټول قوم یو طرف ته ده او یو نوح پکې ویلار ده نوح مشته چې مکوې دا کار دا د سره څوک نو دا دغه نبی صلی الله علیه وسلم سره ټول قوم یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم بل طرف ته نو دا تاسو جمع کوي ټول رګړت کوي فاجمعوا امرکم وشرکاءکم خپل منصوبې هم رګړدي کوي خپل منصوبې سوچ بچار وشرکاءکم خپل خدایان هم ټول رګړت کوي ثم لا یکن امرکم علیکم غمه داسې وکړئ دې ته بیدار شئ چې خپلو معاملاتو کې خپلو منصوبو کې خپلو چلونو کې چې ته چال در نه پاتې نشي دا ټول رګړت کوي دا ټول چلونه رګړت کوي ثم قضوا الیه بیا د ما په باب کې یوه فیصله وکړئ دا یو کله چیلنج و چې نبی صلی الله علیه وسلم ذریعې سره کفار مکه ته چې تاسو ته کله چیلنج ده خدا کله چیلنج نن نه ده بلکې دا نه مخکې نوح هم هېر کړی ده لہذا دلته صحیح چې د نوح هم داسې و تاسو څه د هغه غوږ ډېرو دزه خو بیا مې یو دوه درې ملګري یا شته دي هغه سره خو نه و څوک لہذا ته تنها ټول قوم ته ولاړو خپله کورنۍ ورسره نه وه لہذا فرمایي ثم قضوا الیه نو هغه خپل قوم ته ویلو چې فیصله وکړه او دغه جواب تاسو ته ده ثم قضوا الیه بیا تاسو فیصله وکړئ د ما په باب کې ولا تنظرون ما ته موقع مه راکوئ زه تاسو نه لغونې مهلت نه غواړم مت بالکل مهلت را نه کوي فان تولیتم لیکن کتیری تاسو داسې نه وکړو او تاسو نشئ کوئ داسې یعنی دې نه دا اندازه ده چې نوح علیه السلام خپل قوم ته چې کله ودرېدلو قوم اگر چې مخالفت کولو قوم اگر چې هر انداز سره خبره رد کوله خو قوم په نوح باندې لاس نه چولو ډرېدلو
ځکه چې دلته یې فإن تولیتم مګر تاسو داسې نه وکړو نو ځکه چې د نوح علیه السلام چې کوم چې نوح هر دور کې پیغمبر پیژندلی د ټولو هر دور کې حق خبره هر سړي پیژندلی ده نن دور کې ده نن دور کې یو حق خبره که یو معاشرې کې کیږي معاشره داسې نه چې نه دغه پوی وي چې دا ټیک خبره کوي خو د ملګرتې ایمان نه وي کې چې هغه د هغې حق خبرې ملګرتیا وکړي ایمان ورکې نه وي جذبه ورکې نه وي وګوري معاشرې کې یوه بد کیږي یو انسان ودري چې یاره دا بد ته رګړ صحیح مګر هغه ملګرتیا د هغې نه کیږي ولې چې هغه د هغې خپل یو مفادات وي یو کړی وي چې هغو مفاداتو سره د هغې تړلی وي دغه صورتحال د قوم نوح او دغه صورتحال د کفار مکه اوس کفار مکه هم پویو بعضې ورستو هغه کې موږ دا تذکره شوي چې بار بار داسې افتونه مصیبتونه به چې راغلو نو نبي صلی الله علیه وسلم ته به ټولو تلو چې ته دعا وکړه یې منلو او نبي صلی الله علیه وسلم باندې داسې یو کردار یو اخلاقا یا کردارن څه اعتراض یې نشو کولی چې دا یې ویلي وی چې تا کې خدا خرابي ده دا اعتراض هم هغوی نشو کولی نو دلته یایي فإن تولیتم مګر تاسو خو داسې نه وکړي نو به تاسو واورئ دې خبرې باندې ځان بوکي فما سألتکم من اجر چې په دغه دعوت په بنیاد خو تاسو نه زه څه اجر نه غواړم یعنی ما خو څه اجر تاسو نه ده غوښتی اجر مطلب دی چې یا د نه دنیا غواړم یا دنیا اقتدار د نه غواړم یا د نه څه نور غدر نه غواړم څه نور ما د دنیا غرض وي نو هغه خو ما تاسو نه نشته ده ویلي چې ان اجري الا علی الله چې زه خو خپل اجر الله نه غواړم دغه خبره نوح او دغه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم اگرچې نبی صلی الله علیه وسلم ته خو قوم راګردو دا معامله نوح سره خو نه وه شوي خو نبی صلی الله علیه وسلم سره خو شوي وه دا معامله ټول قوم ورته وایي چې دا څه خبرې کوي موږ ته سردار جوړو موږ ته مشر جوړو دنیا اقتدار در کوو درته دنیا دولت در کوو درته دنیا هر خواهش ته پوره کوو دا ټولې خبرې خو نبی صلی الله علیه وسلم سره شوي اگرچې نوح سره نه وي شوي خو دلته خبره پیش کېږي چې نوح داسې وو نوح ورته ویل چې زه خو تاسو نه اجر نه غواړم ما دعوت خو بې غرضه ده ما دعوت خو د تاسو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ په بنیاد دی تاسو دپاره ده زه خو دا اجر د الله نه غواړم ان اجریه الا علی الله زه خو د خپل اجر چې دا صرف الله نه غواړم و امرتو دا خبره ضرور ده چې ما ته دا حکم میلاو ده و امرتو ما ته دا حکم میلاو ده ان اکون من المسلمین ان اکون من المسلمین چې زه صرف یعنی څوک څه هم کوي زه به تنها د الله فرمان بردار وم ما ته دا حکم میلاو ده چې زه تاسو ته دعوت ورسوم تاسو ته پیغام ورسوم پوره په خلوص او اخلاص سره په حق سره وغه ما وکړو زه تاسو نه د هغې اجر نه غواړم ان اکون من و امرتو ما ته دا حکم ده تاسو منئ که نه منئ تاسو څه طرز عمل کوئ څه هم کوئ یا کوئ ان اکون من المسلمین ما ته دا حکم ده چې زه به فرمان بردار وم او زه فرمان بردار یم چې تاسو څه هم کولی شئ انشاءالله د مخکې ایتونو به سبا د مکملو الله دې موږ ته د قرآن او دین فهم راکړي د دین اسلام سمجھ دې راکړي د قرآن سمجھ دې راکړي او قرآن پوهه دې موږ ته الله نصیب کړي د قرآن په مطابق موږ ته د الله تعالی انفرادي او اجتماعي زندگی موږ ته نصیب کړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې تمام مسلمانانو ته اتحاد اور اتفاق نصیب کړي د اسلام په بنیاد باندې رب کریم کفر لګیا د مسلمانان متعی او مسلمانان به اتفاقی منصوبې تړي هغه ناکام و نامراد کې رب کریم کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کې رب کریم څوک چې ته کې بیماران یو ټولو ته شفا ورکړي ما الله نه ما ته تکلیف ته په حق کې رب کریم ما ته صحت راکړي او نور بیماران چې ته کې یو ټولو ته صحت ورکړي رب کریم بیروزګار ته روزګار ورکړي چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت واچوي بی اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څوک بیروزګار وي څوک قرضدار وي هغو ته قرضونو لنډونې توفیق ورکړي رب کریم ته رحیم کریم آخرت تمام تکلیفاتو نه موسطې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي جهنم نه موسطې پولیس رات په لري موږ ته موږ مور پلار ته خویندینو عزیزانو دوستانو رشتهدارانو ته اعلی اولاد ټولو مسلمانانو ته خپله روشنایي نصیب کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین